دغه څوک دی امیر المؤمنین او کنه ورته زمونږ ایسته به بیا نه همدی بهر دی که نه اختر ته ووایم مونږ وایه دننه دې ووایه تاسو یې څه دي څه نشته تاسو حاجي بسم الله الرحمن الرحیم. نو اصول اول باب هغه اصول چې کوم تعلق ساتي د قرآن مجموعه سره هغه موږ وایو چې سلور قسم پورا قرآن مجید به سلور قسمه آیات باندې تقسیم دی چې د کوم آیت متعلق به غور کوي نو یا به پکې د عقیدې بیان وي یا به څه حکم وي او یا به باغی کې قصه واقعه به وي او یا به پکې امثال او مثالونه وي. دا د قرآن تقسیم دی په څلورو حصو کې او دا واقعي تقسیم دی. نور تقسیمات هم شته خو باغی کې دومره صراحت نه دی کوم چې دې تقسیم کړي چې قرآن مجید مجموعی مضامین دې څلورو قسمونو کې داخلي عقاید احکام او قصص او امثال. نو لنډ مطلب دې نور ہوتا اوس خپل پته د احکام نه مراد څه دي احکام تشریعي مراد دي خو عقاید د عقیدې جمع ده. عقیده وای تاسو ته پته ده عزم دسی یو عزم او یقین چې تشکیک مشکک سره هغه نه ظاهر کیږي. نو گویا د اعتقاد آخری مرتبه مراد ده چې هغې ته مونږ یقین وو خپل اصطلاح کې. مونږ عموما چې کوم عقیدې دي که نه نو الله عالم خو مونږ هغې کې د اعتقاد حد پورې وو یقین حد پورې مونږ لا تر اوسه نه یو رسېدلي. معنی زمونږ عقیده ده چې آخرت به وي سوال کتاب به وي حساب کتاب به وي مرګ شته خو د اعتقاد تر حد پورې ده. یقین چې کوم قرآن مطلوب دی چې دا اعتقاد انتهایی درجې ته ورسوي یقین دي شي زمونږ دی. لکه ګوره دا اکثر وام چې ډاکټر مونږ ته بیماری کې ووایي چې دا شی مه استعمالو نو هغه مونږ څنګه نه استعمالو مونږ ته نه څنګه ځان ساتو ولې د ډاکټر د هغې خبرې زمونږ زړه ته یقین کوز شوی دی. نو دغسې د الله او د رسول د قرآن او د سنت د خبرو یقین کوزول دي خپلو زړونو ته. عمل خو بیا د یقین فرع ده پخپله کېږي لکه د ډاکټر په وینا باندې عمل بیا خپله شروع شي یقین دی. او دا کسبي څیزونه دي دا صرف په دعاګانو نه راځي دي. لکه مونږ وایو چې ایمان او ایمانیاتو خبرې دې کېږي چې دا زړونو ته کوز شي دا د زړونو ته د کوزولو خبرې دي. دې له به مونږ محاسبه کوو دا د ډاکټر خبره ولې زړه ته کوز شي دا د الله او د رسول نه کوزېږي. نو عقاید د عقیدې جمع ده او عقیده ما درته وویل. بیا قرآن مجید کې چې کوم عقیدې بیانېږي نو بنیادي طور باندې هغه عقیدې درې قسمه عقیدې دي. یو د توحید بله عقیده ده د رسالت او درېمه د آخرت ده. اگر چې ضمنی طور باندې نور عقیدی برادی لیکن بنیادی طور باندې عقاید دا دریو قسموں کې شامل دریو قسمونو کې تقسیم دي. عقیده توحید بل عقیده رسالت دا او عقیده آخرت دا. عقیده توحید څه ته وایي؟ توحید تاسو ته پته ده دا مصدر د وحد یوحد توحیدن واحد گردانی دا یعنی یو منل. نو دا
مونږ خو د توحید آسان مطلب غشته دی چې بس الله یو دی، حاجت روا هغه دی او مشکل کشا هغه دی. اگر چې خپل زړه کې زموږ دا خبره نی په خپل چې راونه مشکل راشي نو بیا اسباب ته ځو، خپل حاجتونه پیښ شي نو بیا نور خواږي. او د توحید اصل مطلب څه دی؟ توحید مطلب دا دی چې د الله وحدانیت د بنی آدم تصور ته کوز شي، یوواله. وہی توحید کا یہ مطلب ہے کہ خدا محشر میں خود کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. بس ہر سکی وحدت پیدا شي دی انسان په قول فعل حرکات سکنات عقیدہ عبادت په هر سکی وحدت للہیت چې ورته وایي. خبره د الله د پاره ده، د چا سره مینا پاغي کې للہیت ده. الحب لله والبغض لله. ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من احب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. نو دیتا اصل کې توحید وایي. ذکر ہوتا ګوري روبه مکی سورتونو کې دغه موږ د هغه تعبیر په توحید سره کوو. نو دام د توحید اقسام دي چې هر څه کول والا یو الله دی، خو لیکن توحید په دې کې منحصر نه دی. توحید ځان له بیا اقسام، توحید الوهیت دی، توحید ربوبیت دی، او یو دریم قسم ور سره ضمنی ذکر کیږي توحید اسماء و صفات. توحید الوهیت څه مطلب؟ چې د یوازې یو الله الوهیت منل، د یو الله الوهیت منل چې الہ بس یو دی. د دې بیا صورتونه دادي. یو الله الہ منل مانا عبادت د یو الله کول، حاجات او مشکلاتو کې صرف هغه بلل، او حکمرانی او شریعت د صرف یو الله منل. نو ځکه څوک وایي چې توحید الوهیت بیا ځان له په درې قسمه دی. وایي یو توحید عبادت دی، یو توحید دعا، او یو د توحید حکم. توحید حکم د حکم دغه مطلب. توحید عبادت څه مطلب شو؟ چې عبادت صرف او صرف د یو الله وشي. او چونکه مونږه عجمیان یو حجم والے د عبادت لفظ چې دی دا د عربي لفظ دی. مونږ تعبیراتو ته محتاج یو، خو لیکن هغه تعبیرات بیا زړه ته کوزول دي. یعنی مونږ براه راست دا مطلب نشو اغیسته، ځکه زمونږ او د مطلب په منځ کې د ژبې واسطه ده. هغه وخت کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکو نو هم قوم او هم زبان خلق وو، هغه ته ویل قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هغه ټول ارسمانه پوه شول چې دې څه غواړي. نو یو دم پرون چې ورته وی چې دې خو صادق الامین دی او دا هغه په هر فیصله باندې هغه بالکل لبیک، او نن د لا اله الا الله نه رستو دا هغه دشمنان شول چې چا د په ولادت یعنی پیداخ باندې خوشحالي اظهار کړي وو او خپل وینځه آزاد کړي وا کاکا ترې نو رومبه کانه ولا هغه وو چې په لا اله ولید هغه په دین کې لا اله الا الله راغی. ندائے وحدت حق جب کبھی اٹھی ہے اپنوں میں، عداوت سے بدل جاتی ہے خون رشتے کی اشنائی. د ویني رشتے چې دي دا وی په دشمنی باندې بدلیږي چې کله د توحید ندا او د توحید دعوت ورکړي شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لومبه ویلي چې لا اله الا الله، نو هغه ته ارسم مخې ته راغلل چې دې موږ نه سوال وی اقیس العرب
هغه ته نبی علیہ السلام وی چې دا ولی ته څه ویل غواړي؟ نبی علیہ السلام ورته وی چې زه دا وایم چې لا اله الا الله. نو هغه ورته ویل چې اذن تقاتلک العرب والعجم، بیا د عربو او د عجمو جنگ له تیار شه. ځکه چې ستا دا دعوت داسې دی چې نه عرب مني او نه عجم مني، دا د دواړو د نظریاتو نه خلاف دعوت دی. نو ولې هغوی د اله مطلب باندې ورسېدل؟ موږ تشریح ته محتاج یو، موږ تعبیراتو ته محتاج یو. دغسې خو آسانه ده چې لا اله الا الله، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سو کوئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. خو عبادت خو بیا عربي ټکی دی. موږ چې عبادت واورو د ذهن ته څه راځي؟ موږ روژه، حج، زکات. نو موږ پړه کې مطمئن یو چې موږ مونځ کوو، روژه کوو، حج زکات ورسره کېږي، نفلونه هم کوو، صدقې خیراتونه هم ورکوو. نو عبادت دی یو الله دی. نو اصل کې عبادت طاعت ته ویل کېږي. ځکه په مکی صورتونو کې تاسو وګورئ، تشریح به انشاءالله وخت په وخت ورسره کوو د دې. ځکه چې دا عبادت ټکی دا دې وخت سره د دې معنی ځان پوهول ضروري دي. تاسو وګورئ مکی صورتونو کې حکم دی الله تعبدو الا الله، یا الله تعبدو الا ایاه. او په مکه کې بود، روژه، حج، زکات خو هېڅ شی نو. او بیا هم الله وایي چې عبادت د یو الله کوئ. مونځ نشته، روژه نشته، دا عبادت یې څه ته وایي؟ طاعت ته وایي، فرمان برداری ته. ځکه چې دا شی د الله شي، نو بیا چې الله څه وایي نو هغه خو په خپل عمل کې راځي. دې ته وایي مراسم عبادت. مونځ، روژه، حج، زکات دا د عبادت مراسم او نښې دي، عین عبادت نه دی. دې نه چې بل مطلب ته پوهېږي چې ګنې جوړه مفتي صاحب وایي چې مونځ، روژه عبادت یې نه دی. مطلب عبادت نه، عین عبادت. عبادت طاعت دی. خو چې کله هغه عبادت ماده اړه ته راکوز شي نو مونځ، روژه به دې خامخا کوي. دا مطلب نه دی چې بس دا ومنه چې الله اطاعت به زه کوم بیا پکې د مونځ، روژه نشته. نه، دا خو ضروري دي ورسره. خو عبادت ذکر تاسو ګورئ نو تعبیرات مختلف دي. څوک وایي نهایت الخضوع ته عبادت وایي، څوک وایي غایت الخشوع دا عبادت دی. چا تعبیر کړی دی چې نهایت التعظیم دا عبادت دی. لیکن د عبادت چې دا کم مفهوم دی نو هغه تشریح ته محتاج دی. که ته وایې چې غایت الخضوع عبادت دی نو خضوع خو موږ د نورو په مخ کې کوو، عاجزي کوو. که وایې چې تعظیم عبادت دی نو تعظیم د والدینو هم دي، تعظیم د مشرانو هم شته، تعظیم د استادانو هم شته. نو بیا به پکې فرق کې چې دا تعظیم عبادت دی او دا تعظیم عبادت نه دی. دې دپاره بهتر تعبیر چې کوم جامع دی او موږ یې په خپل ژبه کې د هغې عبادت په مفهوم باندې پوه شو، هغه تعبیر د علامه ابن قیم دی. خو دې کې یو خبره ده چې علامه ابن قیم نه دا تعبیر منقول دی د مدارج السالکین په حواله باندې، د هغې کتاب چې کوم دی. او حال دا چې موجوده نسخو کې دا نشته. مدارج السالکین چې کوم نسخې دي په هغې کې دا تعبیر نشته دی، موجود نشته. نو دا یو اعتراض و. زموږ استادانو به وي چې کیدی شي چې مدارج السالکین کې دا و خو چاته نه وباسلی. ولی شیخ صاحب به وي، عبدالسلام شیخ صاحب، چې ما مدارج السالکین یو زړه نسخه لیدلې وه چې د هغې په حاشیه باندې دا عبارت و. نو دې نه معلومیږي چې چا د متن نه حاشیې ته وړی دی او دریم نمبر کې د حاشیې نه بار. نو جواهر القرآن والا حواله ورکړې وه نو هغوی به لیدلې وي د مدارج السالکین. هوایي حواله نه وه لیکن موجوده نسخو کې نشته. نو لہذا مونږ د مدارج السالکین په حواله نه د امداد الاحکام په حواله باندې
دا تاسو ته وایو او امداد الاحکام کې د مدارج السالکین حواله ده. امداد الاحکام کې وایي چې مولانا اشرف علي تھانوی صاحب رحمه الله دا غیم دا خوښ تعبیر دی، هغه تعبیر خوښ کړي. هغه وایي عبادت څه ته ویل کېږي؟ العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر. مانس گویا عبادت ثمره د اعتقاد ده چې د معبود په باره کې ستا دا عقیده جوړه شي چې د غیبانه مافوق غیبانه طور باندې حاجات پورا کول باندې قادر دی. دا عقیده چې ستا جوړه شوه د یو ذات په باره کې، مثلا زمونږ عقیده دا د الله متعلق ده چې الله حاجات پورا کوي، غیبانه حاجات باندې قادر دی. نو اوس وایي چې دی عقیدې نه رستو فکل دعاء و ثناء و تعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادت. اوس دی عقیدې نه رستو کته د هغه ذات نه دعا غواړي، کته د هغه په خولې باندې ثنا او تعریف کې او افعال سره تعظیم کې دو لاس ورته داسې نیولي ودرېږي، نو دا هر څه د هغې ذات عبادت ګڼل کېږي. ته ورته په ژبه عبادت وایه او که نه وایه، نو عبادت دې ته ویل کېږي چې د چا په متعلق ستا د نفع او د ضرر عقیده جوړه شوه چې دې قادر مطلق دی، دې هر څه کولی شي، هره پریشانی لرې کولی شي. بیا که دې عقیدې نه رستو دعا ده، ثنا ده، تعظیم دی، دا به عبادت جوړېږي. لکه زمونږ دا عقیده د الله متعلق ده د مسلمانانو، نو که یو مسلمان الله نه څه غواړي، غیبانه حاجات غواړي، نو دا عبادت دی، بلکې مخ العبادت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدعاء مخ العبادت. او دغسې که یو مسلمان موحد انسان د الله تعظیم کوي، نو دا تعظیم هم د الله عبادت ګڼل کېږي. اوس دغسې که د الله نه ما سوا د بل چا په باره کې ستا دا عقیده جوړه شوه، د دې تفصیل به موږ مخکې ووایو چې د الله نه ما سوا د بل چا په باره کې دا عقیده شوه چې دی نافع او ضار دی، نفع ورکوي، ضرر لرې کوي، پخپله یا والله الله اختیار ورکړی، نو دا د هغې نه رستو که ته د هغه نه څه حاجت غواړې، د هغه تعظیم کې، ثنا کې، نو دا به د هغه عبادت ګڼل کېږي او دې ته بیا ویل کېږي شرک فی العبادت. نو توحید الوهیت یو صورت دی توحید عبادت، او دویم صورت دی توحید دعا. بلکې ما درته وویل چې توحید بیا په درې قسمه دی: توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات. او توحید الوهیت دا دریو چیزونو ته شامل دی: عبادت هم، دعا او حکم. حکم مطلب څه دی؟ حاکم یو الله منل چې حکم به په ما باندې د یو الله چلیږي. څه وایي؟ وایي بې چون چرا که زه حکم منم نو هغه به د یو الله منم. نو په دې کې هغه حریت دی که نه چې زه د الله نه ما سوا په خپل وجود باندې حکومت د هیڅ چا نه منم. نو هغې ته دا خبره پته ولګېده چې اله چې صرف الله مني. نو ابو جهل مو یریدو چې اوسه پورې خو دی زما خبرو ته غاړه ایښې ده. دا ټول د قریش سردارانو سره خپل د سرداري د ختمېدو یره راله چې دی خو به آزاد شي، دی خو به بیا د هیڅ چا خبرې نه مني بې د الله نه، موږ به عام بندیان ګڼي. نو هغوی بیا خپل د وجاهت د بچاو دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام مقابله کې راغله. او واقعي ایمان او اسلام دغسې شی دی چې انسان کې حریت پیدا کوي. بیا انسان الله نه ما سوا د بل چا حکومت په ځان نه مني،
معنی چې بی چون شرایط تسلیم کی دغه هوای اسلام کې ظلم کول چې څنګه حرام دي نو ظلم تیرولم دغه سه حرام دي. انصر اخاک ظالما او مظلوما نو توحید الوهیت ته ما ته لړن با نندا کو چې سبا له سورۃ الفاتحه شروع. دویم قسم نه چنده او په خبرې سیوا شي او موږ کوشش کوو چې زر ختم شي. دویم قسم ده توحید ربوبیت. ربوبیت متعلق زمون خیال چې ده لوگوں نے دا عام نه جدا ده. عام کتابونو کې تاسو به ګورئ لکه دا د کتاب التوحید د شیخ عبدالوهاب سے یادا سے نو هغه لیکلي چې توحید ربوبیت یا علامه ابن ابي العز هم لیکلي چې دای کې دا د ټولو اتفاقی خبره وا ټول د الله د ربوبیت ټول قائل نو توحید ربوبیت یعنی اتفاقی دغه وا په دې کې مشرکان هم د الله ربوبیت منلې وو. نو دا به زما ذهن کې بدا یو سوال هغه وخت راتو چې هر کله توحید ربوبیت اتفاقی دی نو بیا قرآن مجید کې د شرک ربوبیت دمر رد ولې دی نو بیا یعنی دا تقسیم صراحتاً مونږ ته چرته لا اوس پورې د دې بلاف شي خو زما ذهن کې بیا دا تقسیم یو راغی چې مونږ وو ربوبیت په دوه قسمه ده. یو د ربوبیت تکوینی چې الله تکوینی طور باندې رب دی سمانا پیدا کړي انسانان الله دی او د پیداخ نه رستو چې د انسان په دې دنیا کې د بقا د پاره ش سيزونه د ضرورت ده هغه ټول هم الله پیدا کړی. باران الله وري د باران په نتیجه کې د ځمکې نه سبزه وغیرہ خوراک فصلونه دا الله راو باسي بیا هغه فصلونو نه سالن جوړول داغي چې کوم اسباب دي دم الله پیدا کړی اور الله پیدا کړی دی غوړي دغه الله پیدا کړی دي بیا بنی آدم لا د هغې د خوړلو غاښونه جبه ذایقې لپاره دا الله ورکړې ده معده الله پیدا کړې ده چې چېرته هغه خوراک جمع کېږي دا په دې اعتبار سره رب الله دی. دې ته موږ وایو ربوبیت تکوینی او دا واقعتاً ټولو منلي په دې کې مشرکان هم قائل وو چې دا تکوینی طور باندې رب الله دی لیکن یو د ربوبیت بل قسم دی چې هغې ته وایي ربوبیت تشریعی معنا شریعت جوړولو والا هم یو الله دی. قانون د انسان د ژوند تیرولو دپاره چې کوم قانون دی شریعت تشریع دام یو الله دی. دی ربوبیت تشریع کې جګړه وه او دا خلق دی کې الله سره نور شریکان جوړ کړي وو چا خپل سیاسی لیډران دی کې شریک کړي وو لکه هغه وخت کې عرب مکه کې ابو جهل او دا ټول عتبه شیبه دی په الله په صفت تشریع کې خلق شریک جوړ کړي وو. دی چې بس ته حلال وي نو هغه به حلال او دی چې ورته وي چې دا کوي دا به صحیح وو. د دې کابینه چې به کوم شی بل پاس کو نو هغه به هغې له قانون شو او که دی به پې کانټه وواله نو هغه به ختم و. ځکه خو حضرت عدی ابن حاتم تای مشهور یو سخی انسان تیر شوی دی د نبی علیہ السلام د پیداښ نه څلورو د مخکې خو واقعات هغه وخت هم مشهور وو او د هغه ځای چې و حضرت عدی رضی الله تعالی عنه نو هغه مسلمان شو. نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله قرآن مجید وايي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چې دی خپل ملایان او پیران دای الله نه ما سیوا رب جوړ کړي وو ارباب جوړ کړي وو او حال دا چې مونږ خو کلم خپل مولا او پیر ته چرته رب نه دی ویلی مولا ورته وو اخبار ورته وو یا رهبان ورته وو. نو نبی علیہ السلام هغه ته وضاحت وکړو چې نه دا په جبه وینا خو ته ضروري نه ده که نه مطلب نبی علیہ السلام ورته وی آیا هغې چې به یو شی حلال کو نو تاسو به ورته حلال نه وي
هغې چې به یو شیز ته حرام ووایي نو تاسو به حرام نه ګڼل وایي او وایي دغه رب ګڼل دي. نو دې ته وایي ربوبیت تشریعي. او په د توحید ربوبیت په دې دویمه حصه کې چونکې نزاع او جدال ډېر وو، خلکو ډېر خلک الله سره شریک جوړ کړي وو، شرک فی ربوبیت عام وو. دغه وجه دا چې قرآن مجید کې کثرت سره د دې رد دی. ریا په دې برادي چې رب څه ته ویل کېږي، رب حاکم تم ویل کېږي، رب مربی تم ویل کېږي، رب چې دی آقا او مالک ته هم ویل کېږي، حاکم تم وی سورۃ یوسف کې بدا راشي هلته حاکم ته ویلي دي. نو توحید ربوبیت دې دواړو حصو ته زموږ په خیال کې شامل دی. او دریم درته ما وی چې توحید دا دریم قسم دی توحید اسماء و صفات. یاد ساتئ بعض اوقات موږ داسې پوه شو چې توحید اسماء و صفات دا مطلب دی چې د الله صفتونو کې الله یو ګڼل، دا مطلب دی. دا خو د هغه تیر شوو توحیدونو مطلب شو ګڼل. د توحید اسماء و صفات دا ذکر چې دی دې ته داسې ووایي چې دا تردن دی، تردن اقسام پورا کولو لپاره. دی مسله کې اختلاف پیدا شو په هغه وخت کې چې الله رب العزت صفات شته او که نشته. نو جهمیه جهم بن صفوان هغه انکار وکړو، وایي دا الله صفات نشته. ولی دا انکار هم د توحید په بنیاد وو. مونږ لکه وو چې خوشک توحید هم نه دی پکار چې انسان د حقایقو نه منکر کی. نو هغه وی چې ګوره که مونږ وو چې الله له صفات شته نو بیا به تعدد صفاتو سره تعدد موصوف بم لازم شي، نو توحید به پاتې نشي. لہذا هغه انکار وکړو چې د الله صفات نشته. نو چونکې هغه انکار صفات ته توحید ویلې، نو زموږ اسلافو د هغې په مقابله کې اثبات د صفاتو ته توحید نوم ورکړو. نو توحید اسماء و صفات دا مطلب دی. اوس د توحید اسماء و صفات مطلب دا دی چې د الله کوم نمونه او صفتونه قرآن مجید کې ذکر دي. نمونه لکه العلیم دی، دا د الله نوم دی، او د دې ماخذ علم هغه د الله صفت دی. نو اسماء او صفات کم اسماء او صفتونه چې د الله په قرآن کې دي یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله دې پاره ذکر کړي دي، نو دا به مونږ ثابت منو بلا تعطیل، بغیر د تشبیه نه او بغیر د تعطیل نه. مونږ به وایو چې د الله لپاره شته دی دا صفات، خو د چا په شانتي نه دي. لیس کمثله شیء، دې ته وایي توحید اسماء و صفات. او د توحید په مقابله کې چونکې شرک دی، الاشیاء تتبین باضدادها، نو دغه مطلبونه چې کوم موږ د توحید کړل نو دا د شرک د دې هغه انتفاع چې دا هغه نه شرک کېږي. نو شرک څه ته ویل کېږي؟ د الله په ذات یا صفاتو کې څوک شریک ګڼل، حصیدار ګڼل، دې ته وایي شرک. خو مونږ اکثر داسې وو د شرک مذمت هم مونږ ته معلومي، آیتونه هم زباني یاد دي، احادیث هم زباني یاد دي او واقعي مذمت شته، لیکن شرک څه ته وایي دا مونږ ته نه پته. چاته مونږ ویلی نه شو چې شرک وایي، شرک ته وایي بس نه. شرک څه ته ویل کېږي دا پیژندل ضروري دي چې شرک حقیقت څه دی. مونږ عام طور باندې د خلکو ذهنیت کې څه دي چې مشرک هغه دی چې الله پریدي او د بل چا کوي. وایي چې ته کو چاته دی وویلې چې دا شرک دی نو فوراً به درته وایي وایي خو الله له مونځونه کوي، حج هم کړی دی او خیراتونه هم ورکوي د الله په نوم باندې. نو د خلکو ذهنیت کې دا دي چې شرک یا مشرک هغه دی چې الله پریدي او بل خواته لاړ شي. حالانکه داسې نه ده. مشرک هغه دی چې د الله سره نور لم وخت ورکوي،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بخاری په دغه کې دي چې المشرک الذي عبد مع الله الها آخر. نو ګوره دا حقیقت چې کوم د شرک دی دی باندې دوه قرینې دي، یعنی دوه ذریعې دي چې مونږ ته د شرک دا حقیقت معلومیږي. مونږ چې کوم مطلب تاسو ته ووي چې مشرک به هغه سړی وي چې الله نم دعاګانې غواړي، لیکن الله نه د غوښتو سره سره د غیر الله نه غواړي. دی به د الله عبادت کوي خو دې سره سره به د غیر الله پکې حصه ورکوي، دې ته مشرک وایي. دا نه چې الله پریدي او بل خوا دي، هغې ته بیا کفر ویل کېږي. الله به مني او غیر الله به مني. هغه مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب یو خطیب تیر شو کړه، نو هغه به وی وہی قوموں کا اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جھگڑا جو ہے ہی اور بی کا تھا، ہی اور بی کا جھگڑا تھا. نبی کہتے تھے کہ اللہ ہی کی مانو اور قومیں کہتی تھی کہ اللہ کی بھی مانیں گے لیکن ان کی بھی مانیں گے، کیونکہ ہی بھی تو اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں. نو وہی ہی اور بی کا جھگڑا تھا. حقیقت ہم دغه دی چې د توحید دې ته وایي چې صرف او صرف الله نه غوښتل، او دی وایي چې دا دم د الله نه د ولې دي که نه، دی هم ډېر محنتونه کړي دي او دی له الله واک اختیار ورکړی دی. نو ګوره تاسو ما درته دوه قرینې دي، یو خو د قرآن هغه آیتونه جمع کړي چې چرته دي مع الله الها آخر، لفظ مع راغلی مع، او مع معیت ته وایي، مانا الله سره بل الہ ما جوړوي. که الله سرم بل الہ جوړ کړو دا شرک دی. او دویم دا د شرک دا لفظ هم په دې باندې خپل دلالت کوي. لکه شرک وایي شراکت حصیداری ته، نو دې وخت کې ورته پارټنرشپ وایي. نو دې حصیداری لپاره استوا ضروری نه ده، بلکې کاروبار کې دوه کسان شریک وي، د یو ډیر مال وي او د یو کم وي، او بیا ورته موږ وایو چې دا دواړه شریک دي. مطلب اوس د شرک څه شو؟ د شرک مطلب دا شو چې د الله صفات دي. مثال په طور باندې د الله صفت علم دی. اوس د الله صفت علم خو د مخلوق په شان دی نه دی. الله چې کوم علم دی هغه غیر محدود دی، ازل نه تر ابد پورې دی، د ځمکې نه تر اسمانونو پورې دی، بلکې د ظاهر نه باطن پورې دی. علیم بذات الصدور هم دی. دا د الله صفت دی. او شرک دې ته به نه وایي چې ته به د الله دی صفت په شانتې صفت به بلکې منې، نو هلته به مشرک کېږي. او که تا یو ذره غوندې صفت ومنو نو دې ته د شرک نه ویل کېږي. نه، شرک دا د الله دا صفت خو دا خو داسې مشرک خو چېرته په کائنات کې نه دی تېر شوی چې چا دا عقیده ساتلي وي چې د الله د علم په شان علم دې معبود څخه دی. داسې هېڅوک نه دی تېر شوی. هر چا په دې وسیع صفت کې مخلوق لږ لږ حصیدار جوړ کړی. چا ویلي دي صرف د ځمکې علم ولا الله ورکړی، دسکه د ځمکې علم دی، دسکه د بیمارو علم دی، دسکه د فلانی نوع علم دی. نو دې ته ټولو ته شرک وایي. دغه شرک دی چې کوم په باره کې الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. دغه شرک دی. دغه اگر که هغه سړی بظاهر صورت څنګه وي موږ د هغې سره تعلق نشته، خو علمي اعتبار سره شرک دې ته ویل کېږي چې د الله په صفاتو کې غیر الله له حصه ورکړي، معمولی حصه م ورکړه، نو شرک او ارتکاب وشو. دې کې بیا ذهن کې ساتئ یو مغالطه د مغالطه وی شرک وګوره دې ته وایي چې د الله د غیر الله د پاره ته د الله صفتونه ومنې، خو په دا ومنې چې دا صفت هغه کې پخپله دی. مثلا تا دا ووایي چې فلانې پیغمبر هم غیبدان دی یا
ولی دام غیب دان دی او دا صفت هغه کې په خپل دی ذاتی دی د چا ورکړې ولا نه دی وې دې ته شرک وایي او کتا دا وی چې الله خپل ولی لا پیغمبر لا غیب دانی دا صفت ورکړې دی عطائی دی نو دا خو شرک نه دی یاد ساتي دا یو حسب مغالطه ده دغه دا دویم قسم شرک دی اول قسم خو چرته وجودی نشته دغه خو سوچتای نه په دې کائنات کې چې څوک دا وایي چې دا الله نه ما سیوا فلانی ته د غیب علم حاصل دی او خپل نه ورته حاصل دی چا ول ورکړل نه دی الله ول نه دی ورکړل دا په کائنات کې څوک نشته دا ټول جنگ په دې دویمه قسم نظریه کې دی خلق مکی خلقو دا عقیده وا چې الله لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک الا شریکا هو لك تملكه وما ملك دا غیم دغه عقیده وا چې تا سره هغه شریکان دي چې ته دا هغه شریکانو مالک او دا غي د اختیاراتو مالک ته نو مجعول الہ چې ده اجعل الالهه الها واحده د مجعول الہ نفی ده دا یو مغالطه ده موږ اول عقیده وا عقیده توحید او دویمه عقیده څه ده عقیده رسالت وا دا عقیده رسالت مطلب دا پته ده چې الله خپل پیغام او دین رسولو د پاره س په بنیانو کې منتخب کړي دي چې هغه ته رسولان او پیغمبران ویل کیږي رسول او نبی دا یو شی دی او که پکې څه فرق شته نو جات ساتي عام علما دا وایي چې په دواړو کې فرق دی رسول او نبی کې نبی لپاره شریعت متجدده ضروری نه ده کله روستی نبی والا شریعت ته دعوت ورکړه ده نو دیم نبی دی اگر چې نوې شریعت ورته نه ده ملاو شي او چې نوې شریعت ورته ملاو شي ده نو هغه رسول دی دا یو عام فرق دی لیکن عام فرق دا دی لیکن بعد آیاتونو نه معلومیږي چې یو ته رسولم ویل دی او نبیم ویل دی لکه سورۃ مریم کې براشي کان رسول النبی وی رسولم وو نبیم وو نو دین معلومیږي چې دای کې فرق ذاتی نه دی اعتباری فرق دی هغه به موږ حالته ودات رسولم رسول دے الى جانب العباد او نبی دے من جانب اللہ بس دغه فرق دے دا مفہوم فرق دے په ذات کې ته فرق نشته دے دوارو نو بہرحال رسول آخری رسول دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او الله د ذمہواری لګولې دا چونکه د رسول اصل مقام چې کم دے دا غي د عدم معرفت د وجنا چې خلقو د رسول هغه منصب حقيقي او مقام نه دی پیژندلې نو خلق گمراهي کې مبتلا شي چا به وي چې د مقام د نه پیژندو د وجنه به دا هغه د رسالت انکار وکړو چې دغه رسول نه دی او چا به د مقام د نه پیژندو د وجنه یو رسول به د خپل مقام نه مقام عبدیت و دی به الوهیت او رسول دا دواړه قسمه گمراهانی دا د مقام د نه پیژندو د وجنه پیدا شي دي نو الله خپل د رسولانو مقام منصب په قران مجید کې بیانې ان انت الا نذیر چې ته صرف او صرف انذار والا ہے حسنه چې تاسو الله وګورئ یا حسنه چې تاسو بالکل د دې مرتبه نه کته ورځئ او دواړه گمراهانی د منصب او د مقام د نه پیژندلو د وجې نه وو نو الله مقام بیان کړی دی درېمه قسمه عقیده ده عقیده آخرت عقیده آخرت تاسو پته ده عقیده آخرت قرآن مجید د آخرت اثبات هم کړی دی په مختلفو طریقو سره آیتونه برادي ای و ربی انه لحق قسمونه کړی دي اثبات کړی دی په قیاس په ذریعہ باندې چې تاسو هم دغه څه پیدا کیږي لکه چې تاسو قتل د امر بیا ژوندې شو
قیاسن اثبات کړی دی، قسمن اثبات کړی دی، عقلی دلیلونو سره هم د هغې اثبات کړی دی د قرآن د آخرت. او د آخرت مطلب سره چې مونږ به ټول الله ته پیش کیږو، مونږ به د هر قول او د هر فعل الله له حساب ورکوو. نو ځکه به نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې تاسو دا دعا غواړئ چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا. دا اول مضمون شو، دا اول باب عقیدی دا درې قسمه بیانېږي پورا قرآن مجید کې. دویم مضمون شو احکام، عقایدو سره قرآن مجید کې چې کوم بل شی په ډېر کثرت سره بیان شوی دی هغه د احکام. احکام نه مراد احکام تشریعی دي، تشریعی احکام، او هغه تاسو به ګورئ سورة البقره کې به هم راځي او دغسې نورو سورتونو کې به راځي احکامات بیانېږي. دریم مضمون دی قصص، واقعات. قرآن مجید کې واقعات ډېر بیان شي دي، ستاسو علم کې دي، او د څه واقعات داسې دي چې د هغه په تکرار سره بیان شي، یعنی یو واقعه ډېرو ځایونو کې بیان شي ده. یاد ساتئ د دې وجه ډېرې دي چې د واقعاتو کې تکرار ولې شوی دی، واقعاتو کې تکرار ولې شي، دا هر مفسر ته چې کم وجه معلوم شي هغه یې کړي. لیکن مونږ وو که مونږ د قرآن مجید هغه غرض وپېژنو، لکه پرون چې مونږ وی چې غرض د قرآن مجید څه دی؟ اصلاح او تربیت. دغه وو که نه پرون مونږ دغه ویلې چې قرآن د څه دپاره راغلی دی چې د مکلف انسان د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي. نو قرآن اصلاحی کتاب شو که نه، د تربیت او د هدایت کتاب شو. نو اوس که مونږ دی غرض صحیح وپېژنو کما حقه، نو زما په خیال د تکرار هغه سوال یې ذهن کې نه راځي چې دا واقعه بار بار ولې. نو دا بار ځکه ده چې زمونږ د اصلاح دپاره ده که نه، یو ځای کې د یو مطلب دپاره ده، بل ځای کې د بل مطلب دپاره ده. نو مونږ نه ګورو، بهر خپل دغه کې مونږ نظر وکړو. یو والد یعنی پلار خپل د زامنو د اصلاح دپاره یو خبره بار نه کوي، یو استاد د خپل متعلقینو د اصلاح او د ملګرو اصلاح دپاره یو خبره بار کوي، کله په یو انداز کې کوي، کله په یو موقع کې کوي چې وګوره هغه ما درته خبره کړې وه که نه، ګوره دغسې کېږي، دا یو طریقې که نه، وګوره دغسې کېږي هغه ما چې درته ویلي. نو دا یو واقعه په تکرار سره ځکه ده چې د هغې تکرار کې مختلفې څه دي؟ فیدې دي، اغراض دي. او د واقعات د قرآن مجید چې دي دې کې به مونږ ذهن کې صرف دا ساتو چې دا د ناول په طرز باندې ګورې نه دي، یعنی بطور اخبار او اخبار نه دي چې الله مونږ یو خبر راکړی دی چې دا داسې شي، بس نه، په هغې کې حکمتونه دي. هغه حکمتونه به مونږ خپله پېژنو. که مونږ د غیر ضروري مباحثو نه اړه لیکو نو ضروري خبرې به مونږ ته په خپله سمجھ راځي. خو مونږ چونکې غیر ضروري مباحثو کې ځان ونښلو. حضرت نوح علیه السلام واقعه ده، نو دا کشتۍ د کم لرګي جوړه وه، څو فوټه چې دی نو دا اوږده وه او څو غټه وه او په کم غر باندې پرته ده. مونږ ټول زور په دې کې ولګو چې دې نه ستړي شو نو واقعه مونږ لپاره څه وایو، هغې نه مونږ اډو پته یې چې دا واقعه مونږ ته څه سبق راکوي. ولې چې مونږ خو ټول زور په فضول بحثونو کې ولګو، نو که هغه مونږ ته پته ولګي نو څه او که ونه لګي نو څه. ابن کثیر، علامه ابن کثیر رحمه الله شروع کې دا یو ډېره د مطلب خبره ذکر کړې ده. وایي بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې علم څه فایده نه ورکوي او جهل نقصان نه ورکوي، د هغې نه ځان ساته. کوم شی چې واقعه او ذکر ده او د کشتۍ طول عرض یا د هغې حقیقت ماهیت نه الله ویلی او نه د الله
رسول ویلې نو دې کې زمونږ ته فایده به نه کنه نو مونږ چې کوم هغه نه دی ویلي هغه په زور لګو چې کوم ویلي هغه نه ځان دغه نو لہذا دا واقعات د ناول په تور باندې نه دي بلکې دا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك دا واقعات دې لپاره دي نثبت به فؤادك ځکه د تاریخ والوں څخه یو مقوله ده کنه وہی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے او دا حقیقت هم ده دا چې کوم تیر شوي حالات دي دا یو ځل بیا هم راځي شکل یې لوغنې بدلي نه مونږ پې پوه نه شو نو چې کوم حالات قرآن ذکر کړي چې داسې داسې شي وو نو دا به صرف دومره نه وایي چې دا داسې شي وو بس نه قرآن خو دې لپاره درته وویلې چې که ستا په ژوند کې هم داسې رالل نو ته به بیا دغسې کوې ستا دې زړه کلک وي حالات د وجې نه دې سته چېرته ډګمګاو نه شي تا خو وسعت کتلی و سهولت دې کتلی و اچانک تنګسیا راله نو اوس د یادې نه چې چېرته خپل نسبتونه بدل کړي چې زه خو دا نیم او زه خو فلانی بیا ټول سهولت به د تخت نه هغه وخت نه چې کوم دعوت دې شروع کو نو سوچ سمجھ کې شروع کا هغې ته حالات مختلف راتلی شي نو واقعات دې دپاره دي ما نثبت فی فؤادک ها او څلورمه موضوع سو امثال څه آیتونه دي چې پای کې مثالونه دي لکه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة وغیرہ دغه څه ډېر مثالونه ما درته وایي موږ به اختصار سره صرف تعارف کړو نو د مثالونو په باره کې وایي لا يعقلها الا العالمون مثال چې کوم قرآن ذکر کړی که نه دم ګوره د فصاحت یو انداز دی چې هره خبره به ته نه کې څه وکړه او څه د قاري یعنی د قرت والا قاري نه مانا ویلو والا نی د کتاب ویلو والا قاري د هغه په فهم یې پرېږده او دا یو ډېر بهترین انداز دی خو چونکې مونږ د ناولو عادت یو که نه د الف نه یې پورې هر څه پکې وي نو مونږ ته د قرآن کیسې پوره سمجھ ته نه راځي مونږ وایو چې دا یې پکې اوس مثال سورت یوسف کې به وایي هغه ملګری راغی چې یا مونږ ته ما ته یو داسې سړی معلوم دی تاسو ما هغه ته واستئ او بل آیت کې دي چې هغه د یوسف علیه السلام سره ولاړ دی نو مطلب دا چې دی په کومه طریقه تللی دی او په څو وخت کې تللی دی دې ته څه ضرورت دی اصل مطلبي خبرې د هغه او د یوسف علیه السلام چې شي دي هغه یې مونږ ته ذکر کړي د میز والا خلا پکې ته په خپله ډکه کړه چې دی به تللی وي ده به بیا هلته نه به چې رکشه مکشه به یې کړي وي چې هغه زمانه کې چې د سورلۍ کم انتظامات هغسې به تللی وي خو دې ته څه ضرورت ده څه خو تم کو که نه څه به ته خپله ټکې نو د قرآن واقعات دغسې هغې کې به څه خلا به وله ته په خپله ټکې غور او فکر تدبر نو دا ما درته وی حلو کېږي چې د غیر ضروري مباحثو نه مونږ زړه لیکو بیا به ضروري مباحث مونږ مخې ته راځي ها نو خبره د مثال وه نو مثال کې څو څیزونه ممثل ممثل له دا مونږ وایو که نه یو مثال دی او یو ممثل له وي چې د څه دپاره دا مثال ذکر شوی دی نو مثال کې به قرآني مثال کې به ته سوچ کې دا مثال د څه دی په هغې کې زیاتر مثالونه چې دي هغه مجموعي دي استعارې چې ورته ویل کېږي هغه دي نو هغې کې به ته یو راولګې بیا به د قرآن مجید مطلب تا ته حاصل شي غور او فکر سره دا خو اول باب ما درته ووایي چې په دې کې هغه خبرې دي چې مجموعي قرآن سره د هغې تعلق دی او هغه څلور قسمه دي دې سره سره د عقایدو د بیان سره سره څه آیتونه دي زه صرف تاسو ته د هغې تعارف کوم چې هغې ته وایي آیات المخاصمه علماء تفسیر په اصطلاح کې هغې ته وایي آیات مخاصمه لکه شاه ولی الله صاحب وغیرہ دی ورته آیات مخاصمه وایي څه معنا
هغه آیتونه دي چې د دې عقیدې چې کوم منکرین دي د دې عقایدو قرآن پکې د هغې تذکرم کړې ده، د هغې شکوک شبهات ذکر کړي، د هغې جوابونه کړي. هغه مخاصمین خلق چې کوم دی هغه څلور قسمه خلق دی: مشرکین، منافقین، یهود، نصارا. دا څلور قسمه ګروپونه وایا، څلور قسمه خلق دا مخاصمین دي. آیتونو کې د دې ذکر شته، لیکن د دې ذکر لپاره به یو خبره دین کې موږ ساتو چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. قرآن د دې څلورو تذکره کړې ده د ذات په طور باندې نه، د دې د عیوب او د صفاتو په طور باندې. معنی دی کې چې کم کم عیوب وو د هغې تذکره شي ده، د هغې رد شی دی، د مشرک د شرک رد شی دی، د منافق د نفاق ردونه دي، د هغې هغه منافقانه رویې رد کړي دي. د یهود او نصاراو کې چې کوم امراض او بیماریانې وي د هغې رد کړي. نو لہذا آیات مخاصمه به مونږ یو خاص قوم پورې خاص نه ګڼو، لکه به مونږ باندې دا اعتراضونه د مونږ مشرانو باندې چې دی د یهود او د نصاراو والا وایي آیتونه دا په موجوده خلکو باندې فټ کوي. زمونږ شیخ صاحب به وي، ولی الله شیخ صاحب وایي فټ کوو یې نه، هغه چې فټ شي نو شو چې خپله فټ شي. دا هم یو ګورئ مغالطه ده. الفوز الکبیر د شاه ولی الله صاحب د روایت ما ته دمره تحقیق نه دی، لیکن د ابو دردا رضی الله تعالی عنہ روایت دی. انس صاحب بوله پکې تحقیق وکړي چې حضرت ابو دردا نه روایت دی الفوز الکبیر کې، او دی وخت سره الفوز الکبیر تخریج والا راوتلی دي. هغه وایي چې تر څو پورې یو سړی د یو آیت 20 مصداقات یعنی ډیر مصداقات جوړ نه کی نو هغه قرآن باندې نشي پوهېدی. مونږ وایو بس دا د یهودو متعلق دی، بعد هلته وتړاوس، نور تېنه پکې سوچ مه کوو دا خو یهود وو داسې وو داسې. دا خو کیسه شوه که نه، ما خو درته ووایي چې کیسه خو داسې نه ده چې بس دا وو او بس. نو یهودو چې کوم بیماري رد شوې ده د هغې بیماریانو تذکره به وي، دا نه ده چې دا یو خاص قوم پورې خاص و. د دې به مونږ سورة الفاتحه کې انشاءالله تفصیل به درته وکړو چې د شان نزول څه مطلب دی. نو دې ته لکه الفوز الکبیر چې کوم ما د کتاب حواله ورکړه هلته هم تاسو وګورئ دا آیتونه چې هغه ذکر کړي دي شاه صاحب، نو شاه صاحب ورسره بیا ویلي دي چې یهود نمونه په دې امت کې، نصاراو ذکر کړي، بیا وایي د نصاراو نمونه په دې امت کې څوک څه قسمه خلق دی. مطلب چې مونږ د قرآن د هغې آیتونو نه ذهن خپل زمانې ته واړو نو هلو به مونږ ته هدایت ملاویږي که نه. او که مونږ نیم آیت یهودیانو سره او نیم نصاراو سره، نیم مکې سره، نیم بل سره، نو قرآن کې مونږ لپاره څه دی؟ مونږ به بیا دغه په دغه دپاره واو نو برکتونو لپاره، لکه نن سهار د وخته چې دوکان کلاو کي نو صورت رحمان پکې ولګوي چې کني ګاټ په ډېر راځي. د خپل ذاتي غرض لپاره موږ قرآن استعمالوو. کور به جوړ کي نو وایي ختم راله پکې وکړي چې کني دا پیسې مې ورچته ضایع لګې نه شي. دې حد پورې مونږ قرآن منلی نه، ولې چې قرآن مونږ ځان ته متوجه کړی نه دی. دا اول باب وجي او په دې کې امثال هم رالل. دویم قسم باب لنډ غوندې مطلب مونږ ویلې چې دویم قسم باب کې به هغه اصول وي چې د هغې تعلق به څه سره وي؟ صورت سره وي. هغه دوه خبرې دي ذهن کې وساتئ. یو صورت د پوهې لپاره به تاسو ته یو خدا څلور خبرې شوې، هر صورت کې به دا څلور تاسو لټوئ، عقیده ده که حکم دی او که کیسه ده او که مثال دی. او دین علاوه هر صورت سره متعلق دو خبرې دي، یو د صورت دعوه او دویم د هغې دلایل.
د صورت دعوا یعنی مرکزی مضمون محور چې دا صورت ویل سغواړي هغه چې کله صورت باندې تاسو یو دلې تلاوت کی په غور سره یا دو دله درې دله یا د چانه وګورئ او بیا د هغې مطابق پکې غور وکړئ نو پته انسان ته ولګي چې صورت غرض څه دی زیات تر پکې دې کې څه بیانېږي نو دې ته وایي دعوه مونږ خپل اصطلاح کې دې ته د صورت دعوه وو یا مرکزی مضمون وو او یاد ساتئ دا دعوه یو شم کیدی شي او ډیروم کیدی شي او دا بیا دام ضروری نه ده چې د هر صورت دعوه به توحیدي وي لکه بعضې زمونږ دغه داسې کوي چې رسالت دی آخرت دی دغه دي نو دا د توحید ضمن کې راځي نو لہذا توحید دی نو ډېرې خبرې دعوه کیدی شي یوم کیدی شي او ډېر هم کیدی شي لکه د بعضو صورتونو به تاسو اورئ نو څلور دعوې دي د بعضو دوه دي د بعضو یو ده د بعضو کمې دي دا به دعوه وي بیا د دې دعوې پہچان به څه وي چې د هغې دعوې دپاره به قرآن مجید په هغه صورت کې دلیلونه ذکر شي او قرآن چې کوم دلیلونه ذکر کوي نو هغه درې قسمه دلیلونه دي عقلي او نقلي او دلیل وحی هغه وایي وجه حصر یې دا دی دا درې قسمه دلیلونه ځکه دي چې قرآن د کم مدعا اثبات دپاره چې دلیل ذکر کوي که نه نو منکر د هغې رد ولې کړی دی یا خو به د هغې دعوې منکر به وایي چې دا خبره عقل کې نه راځي پیغمبر علیه السلام ته وی چې مونږ 360 خپل معبودان ګڼلي وو ته وایې د 360 خدایانو کار به دا یو الله کوي ان هذا لشیء عجیب دا عقل نه لري خبره ده نو ټول عقلي دلیلونو کې د الله قدرتونه بیان شي علم بیان شي دی چې تاسو اړو الله پیژندلی نه دی چې الله څه دی 360 خو پرېږده چې د دې نه دوګنه چوګنه د هغوی کار هم یو الله کولی شي وګوره د الله څه کړي دي د الله علم څنګه دی نو داسې مقام کې عقلي دلیلونه ذکر کېږي عقلي دې ته وایي عقلي دلیلونه چې هغه مشتمل وي په عقلي مسلماتو باندې په هغه خبرو باندې چې هر عقلمند هغه مني خامخا یې مني او که هغه منکر داسې ویلي وي چې دا خبره د ځکه نه منم چې دا خو صرف تا کړې ده تا نه علاوه خو مونږ کله د چا نه دا خبرې نه دي اورېدلي چې هغوی دا خبرې کړي دا نوې نوې خبرې پکې نه تا راوباسلې په دې وخت کې بیا قرآن نقلي دلیلونه ذکر کوي چې دا صرف زما خبرې نه دي وګوره پیغمبر نوح علیہ السلام ته وګوره حضرت ابراهیم خلیل الله حضرت موسی حضرت عیسی دې ته وایي نقل دا د پرجې والا نقل نه دی مراد دا د نقل یعنی منقول مراد چې بھئی دا مونږ صرف د ځان نه نه کوو نورو تاسو وګورئ نو نقل کله بیا د انبیاو نه وي کله د مخکینو کتابونو نه نقل وي کله د نورو مخلوقاتو نه تاسو وګورئ کله د پیریانو نه منقول خبرې الله ذکر کوي کله د جانورانو حشراتو ذکر کوي او کدی منکر داسې ووایي چې دا خبره موږ له نه ده پکار دا پرېږده ائت بقرآن غیر هذا یا به کم از کم بدله قرآن منو ولی دا ته چې کم قرآن بیانې که نه دا نه د دم درود والے قرآن چې موږ ته پکې دا وویلی شي چې دا آیت ووایه نو بس مزید دي رزق اوس دا یو بیماري عامه ده دا آیت چې چا ووایي نو دومره رزق به شي اوس هغه غریب ته چې رزق میلا رزق خو په آیتونو باندې نه دی دا خو به مونږ انشاءالله بیا په بیا وضاحت کوو چې رزق اسبابو سره دی اسباب وله اختیار کا او الله بدله خامخا رزق درکوي چې یقین دی وي په الله باندې او که ته اوس اسباب نه اختیارې او روزانه په جماعت کې ناست دی او یو آیت دې نیولی دی نو سره دې پاس به یا تاوان کړی یا به درته رزق نه میلایږي نو بیا به ذهن کې څه راځي او ناامیدي شکوک شبهات
لہذا دا یو فتنه ده چې په دې نیټ باندې بعد ناپوه خلکو شروع کړې ده لک زله او خلک مو ته روزګار کوي چې هغه کوي علاج لپاره وي بل مجرد وظیفه علاج د ډاکټرانو د ځان سره راځي بل فراد مجنه ګور کی وظایف وظایف دا فتنه ده دې زمانه دم یو قسم د اسلام نه بدنامولو خلک د نصوصو په باره کې شکوک کې اچولو لپاره نو مطلب موږ سوو کاغه دا وای چې دا قرآن میں نه ده پکار دې قرآن پرې د یو بل راړه یا بدل هو دی کی تبدیلی وکړه د فضائل او مدائل خبره پکې راواله د شرک او د شذونه د جهاد آیتونه دا دنه بالکل ختم کا نو دی موقع کې چې کله منکر دا مطالبه وکي او په دې نیت باندې د حق دعوت رد کی نو دلته چې کوم دلایل ذکر کیږي دې ته وایي وحی دلایل وحی دلایل مطلب بسی انی امرتو دا به پہچانی چې قل انی امرتو زه بس پردې ملازم ما زه په دې ډیوټي لګېدلې ما زه به دغه یوام چې تاسو د الله عبادت وکړئ انی امرتو ان اعبد الله تو دی آیت دی دلائل ته وحی دلائل وایي دا خو د اثبات دلائل دي دې سره سره کله قسم په تورې دلیل الله ذکر کوي کله شهادت ذکر کوي دا به آیت کې راځي تفصیل او دې سره سره د مخالفینو چې خپل د غلطو نظریاتو د پاره څه دلیلونه جوړ کړي کړه نو د هغې هم رد ورسره کوي هغه هم چېرته شاد و نادر راځي کله هغوی اتباع الآبا په طور د دلیل پیش کړي نو دا خو څه دلیل نه دی دا ولا رد کی چې اتباع الآبا خو څه اعتبار یې نشته کله د هغوی تشبیه ده کله تحریف دی وغیره دریم باب آخری باب چې په دې کې هغه اصول دي چې د هغې تعلق آیت سره دی په دې کې څه قیدي دي هغه ډېرې کمې راځي هغه مونږ پرېږدو او چې کوم عام طور باندې به زمونږ آیت کې راځي او هر آیت کې به زه وایم چې د آیت عنوان دا دی هغې کې یو دی زجر ورته وایي چونکې لفظ د عربي دی زجر معنا ډاټ زورنه ورکول زورنې مطلب به شي چې دا کار ولې نه کوي ویې کا دغسې چې کوم مفهوم والا آیتونه دي نو دې ته به موږ وایو زجر چې دې کې الله زورنه ورکوي زجر دویمه خبره ده تخویف ډرانه یره ورکول بیا د دې آیتونو مضمون به شي الله به وایي د صورت دا چې کوم مضمون مونږ ذهن کې کېښودو چې صورت کې دا مضمون دی نو بعضې آیتونه به داسې الله به وایي چې دا شی ومنئ که دا ونه منو نو عذاب به درکوم یا به اوس د دنیا د عذاب ذکر وي او یا به د آخرت که د دنیا عذاب نه یره وه نو تخویف دنیاوي به ورته وو او ورنه به ورته تخویف اخروي وو دو خبرې دریم دی بشارت وایي خوشخبري ته څه آیتونه به موږ ته داسې معلومیږي چې هغې کې به د صورت د مضمون د منلو دپاره الله د طرف نه خوشخبري وي چې که دا خبره ومومنله نو تاسو دپاره دا خوشخبري ده په هغې کې به نعمت ذکر شوی وي یا به د دنیا نعمت وي نو بشارت دنیا وي او یا به د آخرت نعمت وي بأن لهم جنات تجري نو دې ته به وایي بشارت اخروي او کله کله څه آیتونه به وي چې په هغې کې به داعی دپاره تسلی وي چې د صورت دا دعوه چې ده د دې په بار دعوت ورکولو سره هم که خلک نه مني هغوی ورته غوږ نه ږدي نو الله خپل پیغمبر لم او د پیغمبر په واسطه هر داعی امت له یو آیت کې تسلی ذکر کوي واصبر ولا تحزن وغیره دې ته به موږ تسلی د دې عنوان به وي تسلی کله کله چونکې دعوه یا مرکزی مضمون د نه منلو ظاهري وجوهات هم وي که نه دنیا کې
هسې خو څوک هسې پاسې انکار نه کوي. نو عموماً په هغه موانعو کې حب دنیا وي، د دنیا مینه، دا انسان د حقایقو د منلو نه منع کوي. نو ډېر آیتونه به زموږ مخکې داسې راځي چې په هغې کې به الله د دنیا د بې رغبتي ذکر کوي. مطلب بس چې دنیا داسې شی نه دی چې ګوره ته ول آخرت خراب کړي، دا مطلب به وي. داسې آیتونو ته به موږ وایو تزهید فی الدنیا، تزهید فی الدنیا، دنیا کی بے رغبتی ذکر کوي. یعنی دنیا د ضرورت شی خو دی، خو ګوره دا مقصودی نه دی چې ته ول خپل آخرت خراب کړي. نو تزهید فی دنیا کې کله کله د دنیا حقارت ذکر شي وي، کله د دنیا قلت ذکر کړي وي، او دریم صورت د تزهید فی دنیا دا چې د دنیا بی ثباتی ناپایداری به ذکر کی په آیات کې چې دنیا خو همیشه لپاره نی، ما عندکم ینفد او وما عند الله باقی. دې ته به آیتونو ته به موږ وایو التزهید فی الدنیا. کله د دعوی د منکرینو د اصلاح دپاره څه خبرې ذکر کیږي، لکه اقیموا الصلاة آتوا الزکاة، یا خیرات ورکوي، یا د خلکو سره احسان وکوي، دې ته ویل کیږي الامور المصلحه، اصلاح کوونکي خبرې چې په دې سره د هغې اصلاح راځي. امور مصلحه هغه به بیانېږي، او سببي امور دافعة العذاب دې کې هم د هغې اصلاح مطلب شرک مکوئ، ظلم مکوئ، خلکو سره احسان کوئ. کله به دا درې واړه خبرې یو ځای کې وي، لکه سورة الاسراء کې به راشي، او کله به دې دوو کې نه چېرته به یو خبره ذکر شي وي، چېرته به دوه ذکر شي وي، او چېرته به درې واړه ذکر. نو دا څه ابتدایي خبرې وي. انشاءالله سبا نه به خپل وخت نه سورة فاتحه شروع انشاءالله. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.